چې د چا حاجتونه نه پوره کېږي نو همدا وظیفه د هغوی دپاره ده. که د چا مشکلات نه ختمیږي نو همدا وظیفه د هغوی دپاره ده. کوشش وکړئ محترمو دا وظیفه مخکې خلکو سره شیر کړئ، ځکه دومره خلکه په دنیا کې شته د هغوی حاجات دي، مصایب دي، مسایل دي نه پوره کېږي، نو ستاسو د یو شیر د وجې کېدای شي هغه پوره شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته رقمان او ډېره زیاته عظیم الشانه ده. هغه داسې ده چې د چا حاجات نه پوره کېږي، بس دغه دوه کلمات دې ووایي الله پاک به له تمام حاجتونه پوره کړي. د هغې وجه ترتیب حساب کتاب پوره ټول تاسو ته وایم. د چا مشکل له محترمو نه ختمیږي، د کلمات دې ووایي الله پاک به له مشکلات ختم کړي. د رښتې مسله ده نه کېږي، د دنیا جرګې مرګې مو کړلی وګرځېدلی نه پیدا کېږي، بس دا وظیفه شروع کړه تماشه کوه چې څنګه کېږي. دغه رنګې د کاروبار څه مسله ده، نو د کاروبار دپاره هم دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز ډېره زیاته زبردست سره. مطلب دا شو مطلب په ژوند کې چې کوم کار هم ستاسو نه کېږي د هغې دپاره دا وظیفه دا خاص ده، د هغې دپاره محتاج کړئ انشاءالله العزیز تماشه کوئ. کوم حاجت دی نه پوره کېږي همدا وظیفه وکړه ډېره زیاته شارټ ده انشاءالله العزیز هر څه به کېږي. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې تاسو به دا کلمات 313 پیرې روزانه وایئ، او که ډېر بهتره غواړئ نو سهار هم 313 پیرې، ماښام 313 پیرې. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول معنی هم د قوت او د قوت هم قوت دی. نو لا حول ولا قوة مطلب زما اجتماعي قوت هم نشته، زما انفرادي قوت هم نشته. مطلب ډېر کسان راجمع کړم دونه قوت زما نشته دی، او یو کس چې راولم دونه قوت هم زما نشته دی الا بالله، مګر شته کو الله پاک راکړله، که الله پاک راکړله. نو اوس کو تاسو ګورئ دلته کې یاره زما حاجت دی، زما قوت نشته، نه اجتماعي شته، نه انفرادي شته، هېڅ هم نشم کولی یار، بس الله پاک کولی شي. لږ رښتې پسې ګرځم خو بس مزه نه کوي یار، نه پیدا کېږي، بس زما دونه قوت شته نه، بس الله پاک به خیر کړي یار، الله پاک به قوت راکړي انشاءالله وبه شي. نو لا حول ولا قوة الا بالله دومره زبردسته پاور او ټیټ وظیفه ده محترمو، لږ یقین غواړي. بس تاسو خپل یقین برابر کوئ او هغې تماشه کوئ انشاءالله العزیز. لا حول ولا قوة الا بالله کې چې څومره کمالات دي محترمو دا په یو وظیفه کې هم دا نشته دی. لا حول ولا قوة الا بالله. بعضې وخت موږ صرف سر پوره کړو نه، چې کله ته دا وایې نو لا حول ولا قوة الا بالله سوچ هم کوه چې یاره زما قوت نشته دی او څه چې دي هغه بس د الله پاک د سایډه دي. نو انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده وکړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.